اگر چې بازارونو کې هر سیز کې پیو کې غوښه کې سبزیانو کې پچولو کې په هر سیز کې ګډون راغلی دی خو ځنه سیزونه داسې دي چې د هغه ګډون په وجه باندې صحت ته نقصان رسوي او ځنه زمونږ خوراک سره زمونږ دین ته نقصان رسي د فرمي چرګانو غوښې شرعي لحاظ سره د دې خوراک جایز نه دی وجه یې دا دی چې زمونږ فقه کتابونو کې جلاله مسله راغلې ده هغه چرګان چې هغه ناپاکه غذا خوري نو کتابونو لیکلي چې هغه به 3 شپې 3 ورځې پورې په کور کې تړي او حلاله غذا به ورکوي چې هغه کله وخوري هغې نه بعد هغه اثرات ختم شي هغې نه بعد خوراک جایز دی او د فرمي چرګانو ته اکثر کومه دانه چې ورکوي نو دا لابودي ده د دوی به خامخا هغه دانه ورکوي چې هغه د کبانو خېټو نه کله کلمې او د ګندونه راوځي یا د چرګانو خېټې نه راوځي یا نوره مردارې غوښې وي د هغې نه قیمه جوړه شي هغې نه یوه قسم دانه جوړوي چې په هغې کې سټیراید هم اچي او دغه کوم دانه چې دوی خوري دا په 40 ورځو کې دننه یو ورکوټي چرګوړي نه په 40 ورځو کې دننه یو غټ چرګ جوړ کړي چې هغه 2 کیلو 1 کیلو یا 3 کیلو پورې وزن لري نو دغه فرم مله خامخه دغه حرام دانه ورکوي او سټیراید پکې ورکوي شرعي طور باندې د دې خوراک جایز نه دی که څوک داسې کوي چې 3 ورځې او 3 شپې وساتي نو بیا به دغه مسلې ته شریعت ته برابر شي بیا خوراک جایز دی چې 3 شپې 3 ورځې کور کې وساتي پاکه غذا ورکي هغې نه بعد بیا دغه مسله چې کوم فقه کتابونو کې روایت شوی ده د حدیث نه استنباط کړی شوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال له حدیثونه کړی دی پاتې شوه دا خبره چې دا خو شرعي مسله وه او طبي طور باندې هم چې کم غوښه په سټیراید باندې کمې غوښې نشونما وشي سټیراید دی د پاره ورکوي لکه تاسو چې کم بازار ته تلي نو حکیمانو نه ګولۍ راوالی ځینې ګولۍ حکیمان ورکوي صحتمند کپسول په نوم باندې هغه کې سټیراید وي څو ورځې چې هغه ګولۍ انسان وخوري نو هغه وپړسیږي نو دغه سټیراید دی د پاره ورکوي چې دغه غوښه یې پوره شي منځ کې پکې نه پروټین کیلشیم وټامینز دا پکې نه وي طاقت پکې نه وي خو پړسیږي وزن یې زیات شي چې هغې باندې بیا خلک یې اخلي خوري نو دغه کیمیکل والا غذا چې وخوري دغه دانه چې وخوري دغه چرګان چې خوري دغه په صحت باندې مضر اثرات هم غورځي شرعي طور باندې جایز نه دي طبي طور باندې هم د دې خوراک جایز نه دي هغه ته صحت ته نقصان ورکوي په ګردو باندې اثر پریوزي او ورسره چې کم خلک بار بار خوري نو دوی ته هغه غذایت نه میلویږي کم بدن قوت مدافعت د انسان ختمي د خوراک سره قوت مدافعت یې ختمیږي نو هغه چرګان چې هغه په 6 میاشتو 8 میاشتو کې بلوغ ته رسي نو دوی په 40 ورځې په یو میاشت کې دنه په دې دانې باندې بلوغ ته رسي چې هغه دانه شرعي طور باندې هغه حلال دغه خوراک جایز نه شرعي طور باندې هم او طبي طور باندې هم نو ځنې سیزونه چې هغه وایي چې ځنې خلک وایي چې د دې نه خو مونږ بچ نشته بازار کې چې کم شي ته الله ساچای نو ټولو کې مکس دی پکې خامخا پکې کیمیکل پکې مکس کړي دي نو که مونږ د صحت خیال بالفرض نه ساتو نو شریعت خیال به هم ساتو ځنه سیزونه داسې دي چې هغه شرعي طور باندې خوراک جایز نه دی لکه د فرمي چرګان چې دي اگر چې که مونږ د خپل صحت خیال نه ساتو دا هم ګناه ده او که بالفرض یو انسان یې نه ساتي نو شرعي طور باندې هغه مسایل به مونږ په ګوته کوو چې هغه شرعي طور باندې هم د هغې نقصانات وي نو دا فرمي چرګان د دې غذا چې کومه ده دا حرامه ده نو لحاظه 3 ورځې 3 شپې چې شاید تړلې نه کور کې پاکه غذا یې نه ورکړې تر هغې پورې هغې خوراک جایز نه دی